بسم الله الرحمن الرحيم. والقسم الرابع في معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم، وهي أربعة: الاستدلال بعبارة النص وبإشارته وبدلالته وباقتضائه. أما الأول فما سيق الكلام له وأريد به قصدا. وليس بدي أنا څلورم تقسیم شروع کیږي. پدې کې به اول باس پدې کې چې دا تقسیم په څه کې دی او د دې لاندې څو اقسام دي او وجه حصر یې څه ده، او دویم بیان به ان شاء الله د عبارت النص کو، او دریم به د اشارت النص. د تقسیم رابع دا په معرفت د هغه انواع کې تاسو لږ متوجه شئ چې دې ورسېږي. تقسیم رابع په معرفت دا هغه انواع کې دي په کوم انواع سره چې د نظم احکام پیژندل کیږي. په معرفت دا هغه انواع کې دي، لکه مثال عبارت النص یو نوع دا په کې پیژنې، اشارت النص په کې پیژنې، دلالت النص په پیژنې، اقتضاء النص. دا داسې انواع دي چې په دې انواع سره د نظم نه احکام معلومیږي. څنګه وایو تقسیم رابع په معرفت دا انواع کې دي په کوم انواع سره چې د نظم احکام معلومیږي. اذا شولا د دې دلاندې څلور اقسام دي: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص. دو اجزاء د بحث اول. دریم جز د دې درې وړو ترمنځ څلور وړو ترمنځ وجه حصر. مستدل چې استدلال نسی نو یا به د نظم نه نسی یا به د معنی نه نسی. کچره استدلال د نظم نه نسی یعنی د نظم دخل په ګډیر وي، نو دغه نظم به د معنی د پاره چلاولې شي وي یا بنوي چلاولې شي. کچره دغه نظم د معنی د پاره چلاولې شي وي مسوق له وي نو به دې ته عبارت النص وي، او کول نه وی چلاولې شي نو به ورته اشارت النص وي. او که چېرې استدلال د معنی نه نیسي نو معنی به خالي نه وي، به یا به بغیر د اجتهاد بغیر د نظر او فکر نه مراد حاصلېږي، او یا به بغیر د نظر او فکر نه حاصلېږي. که چېرې بغیر د کوشش نظر او فکر نه حاصلېږي نو به دلالت النص دی. او که چېرې کوشش ته کې ضرورت وي نو خالی به نه وي. دغه کلام به عقلا او شرعا موقوف وي په بل چا باندې، او یا به عقلا او شرعا نه وي موقوف. که چېرې عقلا او شرعا موقوف وي اقتضاء النص دی، که نه وي موقوف نو وجوه فاسده دی، بیان را روان دی. تاسو د وجه حصر د پاره دی حشیت لګو ګوري دریم نمبر شکی ذکر کړی دی، لأن المستدل دا طرز لګ بدل کړی دی. هم کتل مستدل بخاری نه وي یا به منطوق معنی یعنی بچا چې نطق شوی دا غینه به استدلال نسی یا به غیر منطوق نه. ان استدل بمنطوقه نو به دې دو صورتونه دي: منطوق نه به استدلال نسی یا به غیر منطوق نه. کله منطوق نه نسی نو دغه لپاره به کلام چلول شي وي یا به نه وي. نو فإن كان موثوقا فعبارة وإلا فإشارة وإن لم يستدل بمنطوقه. کچری استدلال په منطوق نه نسی په غیر منطوق نسی را بشي ان شاء الله. که غیر منطوق خبر را روان دي سلام کوټه ولګوي نو به بخاین یا به استدلال په معنی لغوي نسی نو فدلالت دلالت دی. او کچری په لغوي معنی سره استدلال نسی نو به بخالی نوي. کچری په لغوي معنی استدلال نه نسی نو خالی بنوي. په داسې چا به استدلال نسی چې هغه ته هغه سیرګلی فإن استدل بما يفتقر إليه النص. چې په داسې چا به استدلال نسی چې باغې باندې نص موقوف وي شرعا او عقلا. نص به شرعا او عقلا موقوف وي یا بنوي که شرعا او عقلا باغې باندې نص موقوف وي. چانه چې استدلال نسی نو به اقتضاء النص دی، او د چانه چې استدلال نسی هغه باندې شرعا او عقلا نص نه موقوف نو به څوک دی وجوه فاسده دي ان شاء الله وی وګا. دا خبره وشوله نو ته وګورئ لکشن. والقسم الرابع او تقسیم رابع د اقسام 40 او دلته قسم نه مراد تقسیم دی فی معرفت وجوه الوقوف دا په پیژندلو د انواع د وقوف کې دی.
دا په پیژندلو د انواع کې دي د چا انواع الوقوف د خبرداري او د اطلاع انواع په چا باندې به خبرداري حاصلېږي علی احکام النظم د نظم په احکام باندې ما ته بلندو ویلو هڅه لرم تقسیم په معرفت د اغه انواع کې دي په کوم انواع سره چې د نظم احکام پیژندل کیږي وهي اربعه دا څلور انواع دي الاستدلال بعبارة النسيو وبإشارته دوا وبدلالته دري وباقتضائه څلور اذا شو دا خبره مخکې راځي اما الاول اوس تفصیل کوي د څلور انواع اما الاول فما سيق الكلام له اريد به قصدا دا دویم بحث ته څلورم تقسیم لکه تقریبا شپږ بحث وکړو ان شاء الله عبارت النص تعریف بکو او مثال به ذکر کو او حکم به ول ذکر کو تعریف مثال او حکم درې اجزا باندې مشتمل دی تعریف به سره فما سيق الكلام له اريد به قصدا کتاب ول خپل ذکر کړي حیات سدیدا تعریف د عبارت النص تعریف نه کوم کتاب کې دی او نه د استدلال به عبارت النص دی نه د عین عبارت النص تعریف دی او نه د استدلال به عبارت النص تعریف دی بلکې دا د حکم تعریف دی کوم چې به عبارت النص سره ثابت دی وجه ته مګه چا تعریف دی دا حکم کوم چې به عبارت النص ثابت دی نو څه تعریف دی دا حکم فما یو جز دا حکم ته ویل کیږي سیق الکلام له چې کلام ول چلول شي وي دې لپاره کلام راوړل شي وي دو جزا او اريد به قصدا او د کلام نه امدق قصدا مراد شوی وي یعنی مقصد د کلام امدغه وي دا اصل کې د سیق الکلام د لپاره په تفسیر دی ځکه چې چار لپاره کلام و چلول شي دا اريد به قصدا هم وي بهرحال درې اجزا شو تعریف کې وګوره اما الاول هر چې اول له اما الاول معنا الحكم الثابت بالاول هغه حکم چې ثابت وي په اول باندې یعنی عبارت النص باندې دا غي تعریف دار فما اما الاول هر چې حکم هغه دی چې ثابت دی په اول نو فما دا حکم دی سیق الكلام له چې کلام ورل چلول شي وي دوا اجزا او اريد به قصدا او اراده شوی په کلام سره قصدا مولوی صاحب دا ویل دا تعریف د عبارت النص تعریف نه دی او نه د استدلال به عبارت النص تعریف دی دی وجه سره د عبارت النص تعریف ځکه نه دی چې د تعریف منکو فماسیق الكلام له کله عبارت النص شنو داسې معنی بشي عبارت النص چې دی فما دا هغه شی دی سیق الكلام له د چار بار چې کلام چلول شي وي نو عبارت النص لپاره کلام چلول کیږي عبارت النص خو خپل چلیږي اگر بارو کلام خاصل کې عبارت د بارانی د معنی یا د حکم د باره نو عبارت چې چلیږي حقیقت کې د حکم د باره چلیږي خلق یو نظم ولی راوړي الفاظ ولی راوړي حکم حکم وی د غیر باره راوړي نو عبارت چلیږي د حکم د باره نه د عبارت النص د باره عبارت النص خپل چلیږي او حکم او عبارت النص خپل منځ کې مباین دي او تعریف دی یو شی په مباین سره کول دا ټیک نه دی وای شولې بي کشری مونږ تعریف د چا وخلو د عبارت النص نمانه بداشي عبارت النص چې د هغه څوک دی چاره بار چې کلام چلول شي وي او کلام خو چلیږي د چاره بار د حکم نه پاره حکم غیر شرع عبارت النص غیر شرع نه دا بداشي چې تعریف دی یو شی په امر مباین باندې وشو دا ټیک نه ده همدغه شان استدلال به عبارت النص غیر برم تعریف نه جوړیږي ځکه استدلال ویل کی استنباط د احکام کول استدلال چاته ویل کی استنباط د احکام او دا صفت د مجتهد دی استدلال صفت د مجتهد دی او سیق الكلام له دا صفت د متکلم دی کلام څوک چلی متکلم نو صفت یادا سی وایا استدلال دا فعل د مستدل او د مجتهد دی او سیق الکلام فعل متکلم دی او د یو چا په فعل سره د بل چا د فعل تعریف کول دا ټیک نه دی ځکه مونږ وایو چې نه د عبارت النص تعریف دی او نه استدلال به عبارت النص تعریف دی بلکې د چا تعریف دی دا حکم تعریف دی کوم چې عبارت النص ثابتېږي
او یاد ساتي د څومره چې نور تعریفونه روان دي اشاره النص دلالت النص اقتضاء النص په دې ټولو کې تعریف اصل کې دا حکم کیږي کوم چې بدیو ثابتېږي خبره پوه شئ د مخکې باس کې یو اعتراض پرې کې وی کوم کنه مخکې زما ورګه کو سره تیر شوی دي اخر کې به وګورم دا تعریف خو شو مثال سره مثال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع کتاب ول خپل مثال ذکر کړم دی پدغه کې اباحت د نکاح معلومیږي د عبارت النص نه ثابت شو دا مغه حکم دی چې عبارت النص نه ثابت شو او تعدد د ازدواج چې کوم دی تعدد د خزم تی معلومیږي د آیات نه دغه لپاره آیات چلول شوی دی نه په دواړو کې عبارت النص دی په پوه شولې د نص او عبارت النص مینس څه فرق دی دا لګی ځکه یو نص ته کنه مخکې تر شو موږ ته په تقسیمي ثانی کې قسم ثانی چو ظاهر نص او یو د عبارت النص د دوه مینس کې فرق سره هغه دا چې دا عام دی ښا هغه خاص دی نص چاته ویل کېږي چا لپاره چې کلام وچلول شي کم چې د کلام مقصودی اصلي معنوي هغه ته نص ویل کېږي او عبارت النص چې د کلام نه معلومیږي د کلام د چا لپاره چې لفظ موجود وي په کلام کې کله غیر لپاره کلام چلول شي وي او کو نوی چلول شي لکه فنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع دا فنكحوا اباحت د نکاح لپاره ملفاظ تره فنكحوا شته کنه او ورسره د تعدد د ازدواج لپاره ملفاظ تره خو چلول شي یو د لپاره د خیر می تعدد د ازدواج لپاره موږ ثابت کړي وخت درې دلایل سره موږ ول په اباحت د نکاح کې ظاهر د کسا سوچي او په تعدد د ازدواج کې نسته نس صرف په تعدد کې دی او عبارت النص په دواړو کې دی ځکه موږ ویل عبارت النص چاته ویل کیږي چې په کومه معنی د لپاره په کلام کې نظم موجود وي نه اباحت د لپاره موجود دی او تعدد د لپاره موجود دی بالفاظ دیگر مولوی سے اصل کې درې شی لیکا معنی درې طریقو سره ثابتېږي د نظم نه یو دا چې نظم د یو معنی د لپاره وچلول شي او دغه معنی یعنی د معنی د لپاره په کلام کې لفظ موجود وي او کلام ورل چلول شي هم وي یعنی د کلامي مقصود اصلي وي یو دای کا وای شي دیم د نظم نه چې کوم معنی معلومیږي هغه لپاره په نظم کې الفاظ موجود وي خو نظم هغه لپاره چلول شي نه وي نو من وجه مقصود وي او من وجه مقصود نبی دویم دا صورت شو پوهه بشوري دریم نمبر هغه معنا چې هغه لپاره په نظم کې د سره لفظ موجود نه وي بلکې لفظ په نظم کې چې چا لپاره لفظ موجود وي دغه معنا د هغه لازم وي دغه د لوازمات نه یعنی دریم نمبر هغه مفهوم دی هغه مفهوم چې هغه د مقصودی اصلي معنی د لوازمات نه مثالونه معنی به پوه شي اول نمبر کم یو چې نظم کې ورله لفظ هم موجود وي او نظم ورله چلول شوی هم وي لکه د آیات چې موږ ویلو په تعدد د ازدواج کې مثنا وثلاث ورباع دغه مقصد چې دوا خزي درې څلور جایز دي لپاره نظم هم موجود دي نظم کې ورله الفاظ هم موجود دي او مقصود اصلي هم دي اول قسم شو او دویمه مرتبه چې هغه ده چې د مفهوم د لپاره الفاظ موجود وي نظم کې خو مقصود اصلي نه وي کلام الله نوی چلول شوی لکه اباحت د نکاح کې دا من وجه مقصود دی من وجه مقصود اصلي نه دی من وجه مقصود ذکر چې دغه معنی د لپاره اباحت د نکاح د لپاره الفاظ تا کرا او من وجه مقصود ذکر نه دی چې د لپاره کلام نه دی چلول شوی څو مرتبه شوی دوا دریمه مرتبه چې نه دغه معنی د لپاره دغه مفهوم لپاره نظم موجود وي په نظم کې ول الفاظ موجود وي مقصود اصلي او نه غیر مقصود اصلي وي بلکې دا د مقصود اصلي د لوازمات نه لکه نبی علیہ السلام وی ان من السحت ثمن الكلب
د حرامونه د سپي پیسې هم دي قیمت د سپي چې دی دا حرامونه دی نه دی کې د دې خبرې بیان شته دی چې د سپي بیه جایز ده یا جایز نه ده شته پکې نشته پکې که نه صرف دا راغلی دي چې د سپي قیمت چې دی دا حرامونه دی د دې نه دا معلومیږي سپي خرڅول هم ناروا دي سپي اخیستل هم ناروا دي حرام دی حرام دا اصل کې د لازم نه معلومیږي ځکه چې قیمت حرام شو که نه قیمت حرام شو نو چې خرڅې قیمت په حاصلېږي دا ورسره لازم ده که څوک اخلي قیمت باندې به اخلي و پې رسېدلی یا بیا الفاظ دیگر کوم چې دلالت النص کې را روان دی ولا تقل لهما اف دې کې ضرب شته دی خو د اف سره لازم دی ضرب نو ټولې څو مرتبې شولې درې په دې کې د کومه اوله مرتبه چې وه چې د دغې مفهوم او معنی دپاره په نظم کې الفاظ موجود وي دا د نص ته هغه کوم چې دویم نمبر تیر شوی په تقسیم ثانی کې او کوم چې دویمه مرتبه ده چې د نظم کې د هغې لپاره الفاظ موجود وي دغه مفهوم دپاره او ورله چلولی شوی نه وي دغه او اوله دواړه دا د عبارت النص دي عبارت النص دواړه ورله شامل دي که ورله چلولی شوی وي او که ورله نه وي او پوه به شولې او دا باقي چې کوم دی نه د عبارت النص دی او نه د نص دی ښه دا درېیم نمبر چې کوم اوس ورته وګورئ مثال یې مو شو که نه حکم یې بعد دی مولی چې حکم یې څه دی د عبارت النص حکم دا دی چې په دې سره کم مقصد معلومیږي کم مراد وي قطعي طور معلومیږي یعنی دا په خپل مراد کې قطعي دلالت وي حکم د عبارت النص دا دی چې په خپل مراد کې قطعي دلالت وي ورته وګورئ اما الاول هر چې اول له فما سیق الكلام ولو اريد به قصدا والاشاره مړي چې په اشاره کې به څلور بحث کوو تعریف د اشاره النص او مثالی او حکم او یو فائدہ باخره کې بیانو تعریف یې سره ما ثبت بالنظم مثل الاول الا انه ما سيق الكلام له دې کوم درې ځادي دا حکم ته ویل کېږي یو جز ثبت بالنظم مثل الاول چې دام د نظم نه ثابت وی لکه اول پشان یعنی عبارت النظم د نظم نه ثابت دی دام د نظم نه ثابت وی دریم جز الا انه ما سيق الكلام له دې لپاره کلام نه وی چلولای شوی عزت شو هغه حکم ته ویل کېږي یو جز چې د اول پشان دام د نظم نه ثابت وي دو جزء خو کلام ورله نه وی چلولای شوی درې جزء شو به مثال سره کتاب کې خپل مثال ذکر کړی الله پاک د مال غنیمت د مصارف بیان کوي نو فرمایي للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم اصل کې بنځم مصرف دی غنیمت د پاره اکم کم د لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين او خاص طور للفقراء المهاجرين چې دا په فقراء دغه کې راځي مساکینو کې دا آیات اصل کې چاره پاره چلولای شوی دی د مصرف د غنیمت د پاره چې غنیمت بچاته ورکو نو په مصارف د غنیمت کې عبارت النص شو خو د آیات کې مولوی صاحب اشاره النص سره حکم معلومیږي هغه دا چې اول تاسو مسله ذکر مسله دا چې کله مسلمانانو باندې کافر غلبه وکي او د مسلمانانو نه مال ونیسي او وطن تی ونیسي نو په دغه مال باندې د کافرانو ملک راځي کنه راځي د مسلمانانو ملک ته ختميږي کنه شوافی وای د مسلمانانو ملک ته نه ختميږي د کفارو ملک په نه راځي موږ حناف وای د کفارو ملک په راځي او د مسلمانانو ملک ته ختم شو په خبره ورسېدلې ایو مسله ده دی آیات کې اوس ازمن دلیل دی په اشاره النص سره الله پاک مهاجرین او د فقرا ویل للفقراء المهاجرین تاسو معلومه ده چې په دې مهاجرینو کې څه کسان داسې چې هغه په مکه کې ډېر مالدار وو هغه په مکه کې ډېر مال موجود وو به متعلق پکڅ وي فقرا وته وي نو پته لګي چې دیو کوم ملک په مکه کې هغه دیونه ختم شوی دی که شریعه اوس موجود وي نبی دیو ته فقرا ویل کې دي شو ځکه فقیر چاته وي فقیر هغه چاته نه وي چې سره به په مال باندې قبضه نه بلکې فقیر هغه چاته وي چې مال دغه نه زایل شوی
صرف هغه چاته نه ویل کېږي چې قبضه نه او ملکی. لکه مثال یو سړی دی سفر کې دی، سفر کې اوس پیسې نشته خو هزار کې اوس ډېرې پیسې دي او کال په تیر شو، نو زکات به ورکوي کنه؟ زکات په لازمي کې کنه لازمي کې؟ لازمي کې به. دا دې خبرې دلیل دی چې په ملک کې مال ضروری دی، په قبضه کې ضروری نه دی. نو که چېرې دا مال د فقرا او مهاجرینو دا په مکه کې او د دیو په قبضه کې موجود وي، د دیو په ملک کې وي او قبضه نه وي، دي ته فقرا ویل ټیک نه. ځکه فقیر چاته ویل کېږي چې په ملک کې نه وي، دي په ملک وو کنه. نو چې دیو ته فقیر وي په دې لګي چې په ملک هم نه دی. دا په کومه طریقه معلومیږي؟ اشاره النص سره. ګورې اشاره النص تعریف څه؟ ما ثبت بالنظم، هغه حکم ته ویل کېږي دا یو حکم دی چې دیو ته فقر د دیو ثابت شو، ملک ختم شوی، دا یو حکم دی. او معلومیږي چې نه د نظم نه معلومیږي. مثل اول مونږ ویلو کنه دا هم د فقرا د لفظ نه معلوم شو. ما سیق الکلام ولو دیر بار کلام چلول شوی دی. شکل دا کسان چې کوم دی دی ملک زایل شوی، کوم چې مکه کې مال پروت دی دا غینه دیر بار چلول شوی دی نه دی. نو تعریف به صادق شو کنه، حکم هم دی او د نظم نه ثابت هم دی، د مهاجرین لفظ نه، او کلام ولا چلول شوی هم نه دی. وای بشولې شوافی وینا وای دی دا فقیران نه جوړي، د ملکیت نه ختميږي، صرف او صرف قبضه ختميږي، صرف او صرف ختميږي، قبضه ملک موجودي وي. برحال تعریف مو شو او مثال بیان شو. وګورئ کما فی قوله تعالی، لکه بر قول الله تعالی کې للفقراء المهاجرین، د پاره د فقراء او د مهاجرین با غنیمت وی الذين کسان الایا سیق الکلام تسوغره کلام چلول شوی دی لبیان ایجاب سهم، د پاره د دې چې بیان وکي د اثبات د حصي د غنیمت لهم مهاجرین ته. وفيه اشاره نو بدی کی اشاره د الی زوال املاکهم، چې دیو املاک زایل شوی دی الی الکفار او کفار ته منتقل شوی. وهما سواء فی ایجاب الحكم، وليس پوه شولې به دوا اجزا بیان شو، دریم جز راته بیان کا حکم. نو حکم د اشاره النص تاره چې کوم حکم څوک چې په اشاره النص سره ثابت شي نو قطعی وی قطعی به الفاظ دیگر اشاره النص ته عبارت النص په شان قطعی الدلالت علی المراد وي. بس دا څه وي څنګه چې عبارت النص قطعی الدلالت علی المراد دی، دا شان اشاره النص هم زموږ د احناف په نظمانی قطعی الدلالت علی المراد وي. څه وي؟ وهما سواء فی ایجاب الحكم، دا یو حکم ته اشاره وکړه. دواړه سوا برابر دي په اثبات د حکم کې، حکم دواړه شان ثابتې واجبې، الا ان الاول دې ځنه پیدا بیانې تاسو لګ وګورئ. سوال دا دی چې تا ویل عبارت النص او اشاره النص دا په اثبات حکم کې برابر دي، نو کچري تعارض د دوړو ترمنځ راتلو وس بچو، یعنی یو شی عبارت النص ثابتې او اشاره النص نفي کوي یا برعکس وینو چاله به ترجیح ورکو، وی به عبارت النص له ترجیح ورکو. ځکه حالت دوه مرتبه دي، د کلام نه معلومیږي هم او له چلول شوی هم دی، او دلته معلومیږي او له چلول شوی نه دی. مقصود اصلي من وجهين دی، ولته من كل الوجوه مقصود اصلي. مثال به سوي تاسو اول مسئله زده کوي، زمونږ د حنابو منځماني اکثر مدت حیض لسره زیاده، او د شوافیو په نظمانه اکثر مدت حیض انزل لسره زیاده. شوافی د اشاره النص نه استدلال کوي، امنګ د عبارت النص استدلال کوي، نو ترجیح بچاته عبارت النص تبوي. هغه څنګه تاسو نو ور کتل ټول بګی کا نبی اسلام د خصو مبارک فرمای هن ناقصات عقل و دین، ناقصات عقل هم دی عقل کار نه کوي، و دین عقل کار کوي خو کمزوري زردو کوي، خاخه ډیر زردو کوي، او د دین په اعتبار سره ناقصات عقل وي. اعتراض یو کو فقیل ما نقصان دینهن، دین نقصان سره عقل نقصان سره ورته وي. ولې خزي دوه خزي یو کس برابر نه څه، دوه سړي گواہی ورکول شي یا یو سړیو دوه خزي، نو ګوره یو سړي دوه خزي برابر کړي، دا د عقل نقصان دی کنه. او د دین نقصان نبی له سلام وي تقعد اهدا اليس كما اليس بك اذا حدث لم تصلي ولم تصوم، تقعد اهداهن في قار بيتها شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي. وی کینی په یو کس په تاسو کې د خزو کې وخزه کینی
نیم عمر په کور کې چې نه مونږ کوي نه روزه نیسي نبی له سم څه ویل نیم عمر مونږ نه کوي نیم عمر روزه نه نیسي او عمر په چا معلومیږي په کلونو کنه معنا دا چې نیم کال روزه نیسي او نیم کال نه نیسي نیم کال مونږ کوي نیم کال مونږ نه کوي او کال په چا معلومیږي په میاشت باندې معنا دا د کال نیمه میاشت روزه نیسي او نیمه میاشت نه نیسي انیما مش مونږ کوي نیمه میاشت مون نه کوي او میاشت په چا معلومیږي ورځو نو د میاشتې نیمه ورځې مونږ کوي او نیمه نه کوي نیمه ورځې څو شولې 15 کنه 15 ورځې هي ثابت شو تاسو په کومه طریقې ثابت کو شرط النص سره ورا حکم هم دې 15 ورځې هي حکم دې او تقعد احداهن في قار بيتهن شطر عمرها نظم نه ثابت شو مثل الاول خدای لپاره کلام چلولې شوی دی چې د حایزي د هیڅ موده 15 ورځې اشاره النص شو او موږ وایو چې نه لس ورځې به اکثر موده د هیڅ موږ لپاره دلیل نبی علیہ السلام فرمای اقل الحيض 3 ايام واكثره 10 ايام دې لپاره کلام چلولې شوی دی عبارت النص ته ترجیح بچاته عبارت النص وې به شولې نو ته وګورئ وهما سواء في جاب الحكم الا ان الاول احق عند التعارض اول بر تعارض وقت ډېر حقدار وي یعنی راجح بوي مست